بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سورة مطففین شروع کو دار تطفیف نه ده، تطفیف کمولو توائی او دویم د خلکو اشیاء کمئی او مکی ده د هجرت رسول الله نمخ کې نازل شوه ده او دا سورت مکی سورت ده او دی کې دغه خلکو چې په تول جوک کې کمې کوي داګه بیان الله تعالی کوي او د نیکانو د بدانو انجام ښکار کوي. ویل للمطففین هلاکت دې د پارا د کمونکو. دا کمون کی سوق دي الذين اذا اكتالوا على الناس، دا کمون کیا کسان دي چې کله پیمانه کوي خلکو ته، کله چې پیمانه کوي خلکو ته یا پیمانه کوي د خلکو نه یستوفون پورا اخلي. وَإِذَا كَالُوهُمْ کلا چې پیمانه کوي خلکو ته، وزنوهم یا تول کوي خلکو ته، یخسرون کمې کوي پکې. الا یظن اولئک، آیا ګمان نه کوي دا کسان چې انهم مبعوثون، یقینا دوی به راپورته کولی کېږي لیوم عظیم د پاره هغه لویې ورځې، یوم یقوم الناس لرب العالمین، هغه ورځ چې راپورته به شي خلک د الله رب العالمین ته. کلا د سنو پکار ان کتاب الفجار لفی سجین، یقینا کتاب دا پاجرانو فاسقانو دا په سجین کې وي. اوس موږ سجین نه پیژنو. وما ادراک ما سجین، څه شي پوهه کړی تعالی سجین څه شی دی؟ کتاب مرقوم، دا یو کتاب لیکل شوی دی. ویل یومئذ للمکذبین الذين يكذبون بيوم الدين، کسان چې بدرو کوي ورځې د قیامت ته. وما يكذب به الا كل معتد اثیم، او نسبت دروغونه کوي. وما يكذب به دروغ نه وایي او نسبت دروغونه کوي دی قرآن ته الا كل معتد اثیم، مگر هر هغه سړی چې د حد نه تیر شوی وي او دروغ وایي. اذا تتلى عليهم آیاتنا، کلا چې لسته کېږي پرې باندې زمونږ آیاتونه، قال اساطیر الاولین، دوی وایي دا کیسې د پخوانو دي. کلا داسې نه پکار، بل ران علی قلوبهم، بلکې زنګ وهلی شوی دی په ړوند باندې. ما کانوا یعملون، ما کانوا یکسبون، هغه چې دوی څه کسب کو. کلا داسې نه پکار، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، دی با ای په دې ورځ کې د الله نه په پردو کې. دې نه پته ولګېده چې کفار به د الله نه په پردو کې چې الله اونو ویني، نو معلومیږي د دې نه صفا مفسرین وایي چې مؤمنان به الله اینی. ثم انهم صالوا الجحیم، بیا یقینا دوی چې دي دننه کېدونکي دي جهنم ته. ثم یقالو، بیا به وویل شي ورته هذا الذي كنتم به تکذبون، دا هغه شی دی چې وایي تاسو په دې باندې د دروغ نسبت کوونکي. کلا داسې نه پکار، ان کتاب الابرار لفی علیین، یقینا کتاب د نیکانو به وي په علیین کې. وما ادراک ما علیون، څه شي پوه کړی تعالی چې دا علیون څه شی دی؟ کتاب مرقوم، دا یو کتاب لیکلی شوی دی. یشهدها المقربون، چې حاضریږي د تنیزو پرشته. ان الابرار لفی نعیم، یقینا ایبان نیکان په نعمتونو کې علی الارائک، په تختونو باندې. ینظرون، ګوري با، تعرفو فی وجوههم نظرة النعیم، معلوموي با ته په مخونو دي کې تازگی د نعمتونو. نو یسقون من رحیق مختوم، سکولی کی او پدی باندې داغا رحیقون داغا خالص و شراب و مختوم، چې پاگی باندې مهر لگولی شوی دی، لاک تتاو شوی وی پی مهر لگی دلی دی. خطوامه مسکا، آخری حصار دی شراب با د مشک و عنبر و پشان خور راشی پا خلکی.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون پدی کی پندوالی پنگستون کی ومزاجه من تسنیم او خلط پر دی سراد تسنیم چینی نوی دا تسنیم ستوی عینا یشرب بها المقربون دا هغا چین دا چس کی با دی لرا نزو خلق اللہ تا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون آکسانو چې جرمونه کړی دي کانو من الذين ودوی دا کسان چې هغه مؤمنان دي دا او داګه کسان څنګه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون یقینا کسانو چې جرمونه کړی دي او دوی داګه کسان چې مؤمنان دي ټوکی کوونکی پاګي پسې وإذا مروا بهم يتغامزون کله با چې تیرے دل دا کفار او دا سنادی دا پدې غریبانانو مسلمانانو طالب العلمانو باندې یتغامزون دسترګي به اے آغا بیت عجبا چایان ناستی وإذا انقلبوا إلى أهلهم کله با چې دا غټایټ واپس خپل بچو ته انقلبوا فکهین نو واپس بشو چې کم دې ته لزوس حاصلون کی ارن په امارو صوبو دغه پسې داسې خبره وکړي وإذا رأوهم کلا چې ویني دا کفار دوی لرا دی مسلمانانو لرا صحیب و عمار لرا قالوا وإذا قریش و کفار ان هؤلاء لضالون یقینا دا کسان گمراهان دي دا مؤمنان دی لار خطا ته لار ته خطا شوی دا خلق سونه ترکې وکړي دي د جنت خبرې کوي وما ارسلوا عليهم حافظين ندی لګل شوی دا ورانکاری په دې مؤمنانو باندې حفاظت کوونکی راګي دا فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون پس نن ورځیا کسان چې مؤمنان دي د کفارو نه با خاندي على الارائك ينظرون ای با په تختون یو بل ته بګوري او وای با هل سوب الكفار آیا بدل ورکړ شو کفار ته ما كانوا يفعلون اغا چې دوی سکولو بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا سورة انشقاق شروع کو دا دریم صورت ته چې دغه نرمولو سامان پکې دی او نسخه پکې ده او مکی دی د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نازل شوی دی او موضوعات یو مگر کوم چې د مکی سورتونو دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې چې به اندازې مهربان زیات مهربان دی اذا السماء انشقت هغه وخت یاد کړئ چې اسمان به وشلیږي واذنت لربها او غوږ به کیږي خپل رب ته وحقت او دا اول حق دا چې غوږ کیږي خپل رب ته واذا الارض مدت کله چې ځمکه راخ کړي شي والقت ما فيها وتخلت او وګرځي د ځمکه هغه چې په دې کې دنه د معدنیات ندي وتخلت او ځان خالقي واذنت لربها وحقت واذنت وکیدی خپل پروردگار ته او دا ول حق دا یا ایها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي اے انسانا انك كادح یقینا انت مشقت کون کې الى ربك راتلن کې خپل رب ته کدحا مشقت برداشت کولو فملاقي پس ته الله سره ملاو شي واما من اوتی کتابه بیمینه هر چې هغه څوک چې ورکړي شي ته عمل نامه په خلاص کې فسوف يحاسب حسابا يسيرا زرد چې حساب بوشي حساب آسان وينقلب الى اهله مسرورا
او واپس بکشي خپل کور والو ته خوشاله. واما من اوتی کتابه ورا ظهره، ارچ آغا کسان دی چې ورکه شګی د کتاب شاته د شانا، فسوف يدعو سبورا، زر دی چې دی برابر بلی هلاکت لرا. وای بواه زما هلاکتا، حاضر شا په هذا اوانک، ويسلا سعيرا ودنکی بګرمورتا، انه کان فی اهله مسرورا، یقینا دا سړی په خپل کور کې ډیر خوشاله دی چې وکور کې ناسو بریتونه به تاول او دا خوشحالی به کولی. انه ظن ان لن يحور، یقینا دا ګمان کو چې چرې بده واپس نکړي شي، بلا حق دا ولی بنه واپس کیږي. ان ربه کان به بصیرا، یقینا دې رب د په د باندې لیدون کې. فلا اقسمو بالشفق، زو قسم نخرما په شفق باندې. شفق دغه سورواله دی چې د نور پر وته نورسو کناره کې پاتې شي، او دا د ابو حنیفه شاګردان وایي. او سو کوئی ناګ سپینواله دی چې د سورواله لاړ شي سپینواله راشي، دا امام سے خپل رائے ده. واللیل وما وسقا، قسم دې زما پشپا کلا چې راجم کی دا اشیاء لر په خپل لپیټ کې. والقمر اذا تسقا، او قسم دې پسوي باندې عزت تسقا، کلا چې دا پوره شي، کله چې دا په خپل خېټه کې اشیاء را پوره کی. لترکبن طبقا عن طبقنا، خامخا تاسو به سوري گئی په طبقا یو طبقه، یو حالت پس بل حالتنا. فما لهم لا یؤمنون، پس شي پر خلکو باندې چې دوی ایمان نه راوړي. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، او کله چې لوستل کیږي پر باندې قرآن دوی سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون، بلکې هغه کسان چې کافران دي یکذبون دي نسبت دروغ کوي دیتا. والله اعلم بما يوعون، او الله خوا کې په پای باندې چې دی جمع کوي. فبشره بعذاب الیم، زیر ورکا دوی ته په عذاب درناک باندې. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه کسانو ته مور کوا چې هغه ایمان راوړي او عمل صالح کوي. لهم اجر غیر ممنون، یقینا دې لپاره دی یو اجر نه ختمیدونکې. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. دا سورہ بروج مکی سورت ته، او د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. او بروج ورته کوي چې پاول آیات کی آخری ټکي بروج دی. بروج د بروج جمع ده، منګ مرته بروج وایي، د عرب مرته بروج وایي. نو اسمان خاوند د برجونو چاہے کې پرشتو د ناس لپاره زین سا شوي چې هغه څوکۍ کوي پای کې. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم می دی په اسمان خاوند برجونو. والیوم الموعود، او قسم می دی په ورځ وعده کړی شوی چې قیامت دی. وشاهد ومشهود، او قسم می دی په هر گواه باندې. ومشهود، او په هر گواه کړی شوی باندې. قتل اصحاب الاخدود، او دی وجل شي خاوندان د خندقونو. النار ذات الوقود، داسو اورو خاوندان د ډکو د خشاکو. دا اوږده واقعات دي. یو بادشاہ دی، د هغه یو دا ساحرو جادوګرو. نو هغه جادوګر داسې سپینګری شو. نو بادشاہ ته ویل چې په مملکت کې یو هوښیار وړوکی هلک ګوره، او مال یې راولیږه چې سحر ورته یاد کړم چې سبا ستا کار نه بندېږي. باچا یو مزدار تکړه هلک ذهین پیدا کو، هغه ساحر ته ورولېږه. هلک به تر هغه نه به یې منترې زده کولې. په دې لار کې یو راهب و، هغه ځان له کوټګۍ وه، او ریاضتونه به یې کول، د نیکۍ کارونه کول، درسونه به یې کول. دا هلک یو ځل ورستون شو.
اسې دغه واورېده دې په لار باندې سبا له راځي وی ویلې چې نن به د راهب او د جادوګر بن پته زلګو راځي په لار باندې بس په لار کې وجدها راوتې لارې بند کړې خلک اوس ولاړ دی خبرو دی راغی او کاڼې راواګېسته وویل چې باسم رب راهب او ګزارې پې وکړو ګزارې پې وکړو بس هر شی مړ شو او خلکو ته لار ولاړ شو به دی بیا نه ته جادوګر خواله هم راهب له وته او د هغه نه به یې ریاضتونه کول بادشاه جواب ولېږه چې هغه هلک خو نه راځي غیر حاضر شوی دی خو نه راځي خیر دی راهبو دی وړوکي ته وویلې چې ګوره دا یو ازمایش او امتحان کې به ما او تا دواړه پرې وځو خو ته به ګورې ما نه یادې بهرحال هلک چې دغه شو پیش شو دا بادشاه ورته خبره وکړه هغه ویل چې نه الله خو ته نه یو الله خو بل دی نه ستاسو دا بوتان چې کوم دی خدایان دي هلکې ریمانډ ټول ادا کو هغه راهب وښودو بس راهب یې راوستو هغه یې مړ بیا د دپاره سکیمونه وکړو غر ته بوځئ د هغې نه راوغورځوئ چې لاړ هلته زلزله چې کوم کسان ترې راول د مړه شو دی روغ راغی بیا یې سمندر ته ولېږه په کښتۍ کې کښتۍ ډوبه شوه ټول ډوب شو دی ته روغ دغه دی راغی نو بادشاه حیران شي دا خو زه وجلی هم نه شم نو هلک ورته ویل چې یاره که ته خامخا ما وژنې نو زه به درته طریقه وښیم ویل د دې مملکت دا ټول ښځې او نر دې راوغواړه او یو میدان کې جمع کا زه به تا ته چلو خیم ته وبای به هغې مخکې ما مړ کړي هغه ټول خلک راوغوښته میدان ګرم شو هلک راغی ورته ویل چې چلو کا یا هلته لرګي وتړه چې ما پې اوچت وخېږي او بیا زما د ترکش نه به یو غشی راوالي او په لینده کې به یې کېدې او بس زما دا ځای به ولي او دا به ووایه چې باسم رب الغلام باسم رب الغلام شروع کوم په نوم د رب د دې وړوکي باندې نو بس هغه چې دا باچا دا وویلې او لیندې راښکله دا هلک په دې باندې ولګېده هغه پرې سې لاس کېښود او خو شهید شو او دلته دا ښځو او نورو ټولو چغې کړې آمنتو برب الغلام آمنتو برب الغلام باچا چې د سره یارېده کار ورته وشو خلک ټول مسلمانان شو اوس بادشاه له چر نه ورځي نو دا زایغین خو د هر باچا صحیح که نه دا مټتۍ دا انسي شیطانان هغې ورته وویلې چې دا کندي وباسه او اور بل کا او بیا دې خلکو ته وایي چې څوک نوی دین راټینګوي دې ته دانګي او که څوک ته واپس کېږي نو دې نه دانګي نو هغه کار یې وکړو اخدود د خط جمع ده او دا هغې کندې ته وایي لکه غزوه خندق چې مونږ ویله په قرآن مجید کې بس خلک راځي او وردانګي یوه ښځه راله او ماشوم ورسره دی چې دا وردانګي داسې ورپېده وروستو شوه او وړوکی ماشوم ورته ګویا شو چې ولې مورې ستا د الله په ذات باندې یقین نشته چې ته وروستو شوې بهرحال قرآن هغې ته اشاره کوي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم می دی پاسمان خاوند برجونو والیوم الموعود او قسم می دی پا ورځ واده کړی شوې چې ورځ د قیامت ده وشاهد ومشهود قسم می دی په هر ګواه او په هر ګواه ګواهي کړي شوي باندې قتل اصحاب الاخدود او دی وجلی شي خاوندان د کندو
چا چا کندې د مسلمانانو دپاره ایستلې وي ادې ووجلی شي. النار ذات الوقود، دا اخدود څه دي؟ اور دی خاوند د لرګو. اذ هم علیها قعود، هغه وخت چې دا ظالم بادشاه او د مرګري په دې باندې ناستو، کرسۍ لګولې وي او دا کندې د اور نه ډکې کړې وي. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین، او دوی په هغې باندې چې کولې په مؤمنان باندې شهود او حاضره. هغې به ورته دانګل او دوی به ورته کتل او خټار به یې کو. وما نقموا منهما، بد نه ګاڼه دی بادشاه او مرګرو د منهم د دې مؤمنانو نه الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، مگر صرف دا خبره چې ایمان راوړی په الله زورور ستایلی شوي باندې. الذي غزات له ملک السماوات والارض، چې دا غر پاره حکومت د اسمانونو د ځمکو دی. والله علی کل شیء شهید، الله په هر څه باندې گواه دی. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، یقینا کسان چې فتنه او په عذاب کې چې مؤمنان سړو مؤمنان ښځو لره ثم لم يتوبوا، بیا دي توبه دي ګناه نه وباسي. ولهم عذاب جهنم، د دې کسانو دپاره اور د جهنم دی. ولهم عذاب الحریق، او دوی دپاره دی عذاب سوځونکی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسان چې ایمان او عمل د نیکو کوي لهم جنات تجری من تحتها الانهار، ای بر دوی دپاره باغونه چې چلیږي به لاندې د دې نه مختلف ولی. ذلك الفوز الكبير، دا کامیابی لویا. ان بطش ربک لشدید، یقینا حمله د پروردگار ستا ډېره سخته ده. بطش حملې ته وایي. انه هو یبدئ ویعید، یقینا دا الله اول ځل پیدا کول کوي، ویعید دوباره به پیدا کول کوي. وهو الغفور الودود، دا الله بخونکی او مینه کوونکی دی. ودود چې صیغه اسم فاعل شي نو بیا په معنا د مینه کوونکي باندې دی، او چې په صیغه اسم مفعول شي نو مودود یعنی په معنا د مینه کړی شوي سره. ذو العرش المجید، خاوند عرش عزتمند دی. فعال لما یرید، ډیر کوونکی دی دا چې د څه اراده وکړي. مفسرین لیکلي دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیمار دی، نو تپوس لی مرګري راغلل. نو مرګرو ورته ویلي چې څنګه چللی؟ ډاکټر کتلی، طبیب کتلی، ویل او کتلی. ویل څه درته وویلې؟ ویل راته داسې وویلې چې فعال لما یرید، هغه کومه چې سم اراده الله یادوي که نه. ابوبکر صدیق الله یادوي چې هغه ویل ډاکټر کتلی، طبیب کتلی، ویل او ویل څه نسخه درته تجویز کړې ده؟ وایي ما ته یې ویلې چې هغه کار کوم چې سم اراده کړي. بس. هل اتاک حدیث الجنود، آیا راغلی ده تا ته خبره د فوجونو؟ دا ته بدل دی. فرعون و ثمود، چې فرعون دی او ثمودیان دي. بل الذین کفروا فی تکذیب، دا خبره پرېږده هغه کسان چې کافران دي دی په نسبت د دروغو کې الله او د الله پیغمبرانو ته. والله من ورائهم محیط، او الله ګیره اچونکی دی. الله پاک او چاپې محیط، والله محیطنا، الله پاک او محیط من ورائهم، الله ګیره اچونکی دی دوی نه چاپېره مخې وروستو دواړه، ځکه چې ورا مخې ته مو وي وروستو ته مو وي. بل هو قرآن مجید، بلکې دا کتاب یو قرآن لوستلی شوی، دا کتاب یو قرآن لوستلی شوی مجید بزرگار دی. فی لوح محفوظ، او دی په علم د الله کې. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورة طارق شروع کو
طارق اصل کې د شپې راتلونکي ته وایي او طارق د ترکه نه دی، ترکه ټکولو ته وایي داسې، او ور عام طور څخه خلک د شپې ټکوي. د دې وجې نه د شپې راتلونکي ته هم طارق وایي. او چونکې دا ستوری هم د شپې راخیږي نو ځکه ستوري ته هم طارق ووایه. نو ما الله رب العزت نو د دې صورت نوم سورې طارق شو او مکی دی، د هجرت پیغمبر اسلام نه مخکې نازل دی، مضمون په لحاظ سره د مکی صورتونو سره جوړ خوري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان زیات مهربان دی. والسماء قسم می دی په اسمان، والطارق یو قسم می دی په هغه ستوري باندې. وما ادراک ما طارق، څه پوهه کړی تا را طارق څه شی دی چې الله وایي زه پې قسم خورم. النجم الثاقب، طارق هغه ستوری پړکېدونکي ته وایي. ان کل نفس لما علیها حافظ، ان په معنا د ما دی، لما په معنا د الا دی، نو معنا دا ده ما کل نفس نه دی هر یو نفس الا علیها حافظ مګر په دې باندې یو حفاظت کوونکی. فلینظر الانسان مما خلق، پس دې ګوري انسان د څه شي نه پیدا شوی دی. انسان خو دې خپل ابتدا ته وګوري چې دې د څه شي نه پیدا دی. خلق من ماء دافق، پیدا شوی دی د اوبو ټوپ وهونکي نه. نو ټوپ خو به نه وایي، دا د اوبو خاوند ټوپ وهي، نو ما نسبت د ټوپ اوبو ته وویلی شو. یخرجو من بین الصلب والترائب، روباسي الله دې لرا د منځه د دغه ډوکو د شا د سړي نه، والترائب او دغه ډوکو د سینې د زنانه نه. دا عامه ترجمه ده. مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه دلته دې ترجمې له ترجیح ورکړې ده چې دا نطفه د دواړو نه روزي، یعنی د ملا د اډوکو د زنانه او د نارینه د دواړو کارکردګي پکې ده. پرې پوهېږئ؟ او د کسې د سړي اوم د شا د اډوکو د سینو د اډوکو دواړو نه روزي. یخرجو من بین صلب والترائب. د مولانا منصب رسالت کې یو مناظره شوې ده یو پرویزي سره د منکرین حدیث چې هغه مناظره هم دې زباني ده. داسې شوې ده چې تاسو وایئ چې قرآن د خبره کوي چې دا نطفه د شا د اډوکو نه او د سینې د اډوکو نه روزي. نو تحقیق خدا دی چې دا یو بله پرزه د هغې ته میشا وایي یا بل څه نومې دی، دا د هغې پیداوار دی. نو ډېر اوږد باس دی، خو مولانا ورته ویل چې ځوانه خبره داسې ده چې دا د هغه زمانې خبرې دي چې دا تا په کوم څه باندې نن معلومات کړي دا په هغه زمانې کې نو. او د قرآن مخاطبین دقه ساده لو خلقو. نو دا دی دا ته چې کوم یادې هم د هغه پرزې نه دي سازي. خدا د شا اډوکي او د سینې اډوکي دي د هغې معاونین وي. نو کله کله نسبت د دغه عمل هغه معاون ته هم کېږي څنګه چې هغه کار کوونکي ته کېږي. انه علی رجعه لقادر، یقینا د الله په واپسۍ د انسان باندې په دوباره پیدا کولو طاقتور دی. یوم تبل السرائر، هغه ورځ یاده کوي چې راښکاره به شي پټ رازونه. دا د خلکو په سینو کې چې کوم رازونه دي او کوم مقصدونه دي او کوم کارونه په کوم مقصد باندې کوي دا هر څه به په ډاګه شي او دا انسان به دا پټۍ خو نه به شي پټولی. فما له من قوة ولا ناصر، نه به د انسان دپاره خپل څه قوت چې دا پټ کي، ولا ناصر او نه به څوک مددګار چې دا وله پټ کي. والسماء ذات الرجع، الله وی قسم می دی په اسمان خاوند واپسۍ. ذات الرجع مانا خاوند باران، ځکه چې باران نه کېږي بیا اسمان نه باران شروع شي، بیا نه کېږي بیا واپس شي اسمان نه باران شروع شي.
والارض او قسم دی پزمکا ذات الصدع چې د خاوند رشلیدلو په خو فصلونو باندې چې باران پیوشي اوشلیږي او د نو اخر وزي انه لقول فصل قسم په دی خوري چې دا قران یو وینا یو وینا رښتینی دا رښتینی وینا دا دو ټوک وینا دا وما هو بالهزل نه دا قران گپ شپ انهم یکیدون کیدا یقینا مخالفین د اسلام اور پیغمبر اسلام چل کئی دوی چلا و اکیدو کیدا والله و ازم ورسر چل کوم چلا فمهل الکافرین امهلهم رویدا پس مهلت ورکا کافران لای پیغمبرا امهلهم مهلت ولا ورکا لغوندی رویدا قلیلا لغوندی بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى دا سورة اعلی شروع کو نو دا دی سورة سورة اعلی وائی زکا چې پدې کې لفظ د اعلی راغلی دی لفظ د اعلی پکې راغلی دی نو دا راواږي سیو شو دیتا بطوری نوم کې خوده شو بطوری نوم ورته کې خوده شو یوا او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی نو موضوع اهداف یو مګری چې کوم د مکی سورتونو دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې به اندازې مهربان زیات مهربان دی سبح اسم ربک الاعلى پاک گنا نوم د خپل رب چې لوی او چت دی دا د الله صفت دی الذي خلق فسوى اغذات چې پیدا کړي د مخلوق لرا فسوا نو برابر کړي دي والذي قدر فهدى اغا ذات چې اندازې لګولې دا د مخلوقونو په هدا پسخونه کړي دا والذي اخرج المرعى اغا ذات چې رسلی دي وخولرا مرعى اگه ته چې خلق پکې مال سره ورشو ورته خلق وای د سرن د مال د سرن زه فجعله غصان پسو ګرځي دی لرا چې کوم دی غصان احوا یعنی اوچو تکتور دغه بارانونه وشي او شینکی ساشي او بیا سوکړی شي او هغه شنه بوټي هغه ټول اوچ شي او تور شي او کسکر شي سنقرئ کو فلا تنسى تبللی دی قرآن لرا فلا تنسى پست بینی رئی الا ما شاء الله مگر شد الله خو کشنا وستار ذهن نلری کئی انه يعلم الجهر وما يخفى یقینا د الله پویږي پخکار او باندې او ما يخفى او هغه چې پټي هغه چې انسان پټي پاګیم پویږي ونيسرک لليسرى او زردا چې آسانی بدر کی تا تا غلاری آسانی تا فذکر ان نفعت الذکر تفن ورکوا ان نفعت ذکر کفن او نصیحت پیدا ورکئی سیذکر من یخشا زردا سیذکر من یخشا زردا چې پن به حاصل کی هغه سو کو چې یریږي د الله نه ويتجنبها الاشقى ډړبو کی د دینا هغه بدبخت انسان الذي يصلى النار الكبرى چې دی با دن کیږي اور غټا ثم لا يموت فيها ولا يحيى نبا به پر اور کی مری ولا يحيى او نب ژوند پاتې کیږي قد افلح من تزكى یقینا کامیاب دی چا چې پاکي خپل عقیده او عمل لرا وذكر اسم ربه فصلى او یاد کونم د خپل پروردگار نو منځو کو بل توسرون الحیات الدنیا بلکې دوی ورکه ژوند دنیا والآخرت خیر وابقى حال دا دی چې ژوند د آخرت چې ډیر غوړه دی وابقى ډیر باقی پاتې کیدونکې دی
ان هذا لفی الصحف الاولى یقینا دا مضمون په صحیفو پړومبنو کې دا ته بدل لې صحف ابراهیم او موسی چې صحیفې د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام دي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاك حديث الغاشیه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين آنيه ليس لهم طعام الا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت دا سورہ غاشیہ شروع کو نو غاشیہ اغا حالت پټون کی توائی د قیامت په نمونو کی یو نوم داون دی چې په حول او هیبت باندې به خلق پټ کی او دا غاشیہ نوم را واغسته شو دی صورت ته نوم شو سورہ غاشیہ او مکی د هجرت نمخ کې نازل له موضوعات هم دا سورتونو د مکی دی کم چې عام طور سره مکی سورتونو کې ذکر کیږي توحید رسالت اثبات تا قیامت او دلتا شروع دا قیامت نشوی دا هل اتاک حدیث الغاشیہ آیا راگل دا تاتا خبرا دا حالت پٹون کی وجوہ یوم ازنا مخنبا پدی ورزبان خاشعتن زلیل بئی عاملتن کار کون کی بئی ناسبتن ستڑی بئی تسلا نارن حامیہ دندکی کی بگرم اورتا تسقا من عین آنیہ سکولے کی و پیدا غوبو انتہائی گرمنا یوزلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو سپینگری راہب دے آگے راو گختو داسی ورطا گوری ورطا جاڑی ورطا ولی جاڑی خلیفہ و استا حالت میں جڑائی استا حالت میں جڑائی چھ قرآن وائی وجوہن دیر خلق بئی خاشعتن چاگے با دیر عاجزی کون کی بوی پا عبادتن کے عاملتن عمل کون کی بئی ناسبتن زان ستڑے کون کی بئی ستڑی استومان بئی او دا اللہ پا بندگئی کے بستڑی استومانی خلار بے خطا کری د بدعات لار به خپل کړي لکه دغه نسوارا دي دغه پیرنګیان دي دا ریاضتونه دي دا راهبان کوي خوراکونه په ځان بند کړي دي دغه څه دغه بوډا راهبو نو حضرت عمر ورته وایي چې ستا حالت می جړی قرآن وایي وجوه عاملة ناصبة تصلى نارا حامیہ دیر خاوندان د مخونو دیر عمل کون کی عبادت کون کی بئی ځان به ستړی کړی په عبادتونو کې خو تصلا نارن حامیہ دنکی کی با گرم ورتا سکولے کی با پیراغا چینی انتہائی گرمنا لیس لهم طعام نبی دیر پار خوراک الا من زوریعین مگر د مړغونینا مړغونی زوریع مړغونی لا یسمنو ولا یغنی من جوع په خوراک کې دوه پیدي دي چې یا سړی یا سړی باډي ساده شي په دی باندې او یا دولګي نه پیدا شي په خوراک کې دا دوه پیدي دي دې مړغونی کې بلا یو پیدم نه لا یسمنو نبا تیاری دا سړی لرا ولا یغنی من جوع او نبا د پکې سړی نو لگا وجوه یومئذ ناعمه ډیر مخونه با په دې ورځ باندې ترو تازوي ناعمتن نعمتون حاصلون کی بئی لسعیها راضیہ پخپل کوشش بانی با خوشحالی فی جنت عالیہ ابا پا جنتونو چتو چتو کی لا تسمع فیها لاغیا نباوری پدے کے لاغیا مانا نباوری پدے کے لغو بے پیدے خبری فیها عین جاریہ ابا پدے کی چنی روانی فيها سرر مرفوعة ابا پر جنتونو کی تختونو چوت چوتا
و اکواب موضوعه او هغه جیګونه ایښودلی شوي و نمارق مصفوفه او هغه تکیهګانې او بالښتونه په سپونو سپونو پراته و زرابي مبسوسه او هغه کالینونه او طلایانې خورولې شوي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت آیا نه ګوري دا خلک اوښته چې څنګه پیدا شوی دی څنګه ناشنا شکل دی ویل السماء کیف رفعت آیا نه ګوري دی اسمان ته چې څنګه پورته کړی شوی دی ویل الجبال کیف نصبت نه ګوري غرونو ته چې څنګه ودرولې شوي دي ویل الارض کیف سطحت آیا نه ګوري ځمکې ته چې څنګه خوره کړې شوې ده فذکر پن ورکا انما انت مذکر یقینا پیغمبره ته پن ورکوونکی لست علیهم بمسیطر نه مقرر شوی په دوی باندې نه مقرر شوی په دوی باندې چې په زور به مسلمانې دوی لره الا من تولا وکفر مگر هغه څوک چې اعراض وکړي واوړي وکفر او کفر اختیار کړي ويعذبه الله العذاب الاکبر پس عذاب ورکړي الله دل عذاب لوی ان الینا ایابهم یقین خالص موږ ته واپسې د ټولو ده ثم ان علینا حسابهم پس دا غینا یقین په موږ باندې حساب کتاب د دوی دی بس پکه مانو ان شاء الله نیمه سپاره پاتې شوه نو کوای چې ویم پکې وسو نو ما خو دې والضحى واللیل اذا سجا پورې کتلی و که نه ما ویل چې بیا سهار لرېږي زه بس سبا به یاره د وخت خپل ټیم به شروع کوو نو دا کسان د عام خلکو به لږ وروستو راځي که نه نو دا دعا کوو خو تاسو ټول د درس شرکاو ته دا خبره کومه چې سبا به انشاءالله العزیز قرآن مجید به ختمو او دا دوره تفسیر به سر ته رسي او دا ډېر لویه د خوشحالۍ خبره ده او دا د احادیثو کې راغلي دي اتقان فی علوم القرآن کې امام سیوطي دا خبره لیکلې ده چې حدیث کې راغلي دي چې څوک قرآن مجید ختموي نو هغه خپل مور او پلار او خویندې وروڼه خپل عزیزان او تربوران دا خپل مین او دوستان دا چې ټول دوی له دعوت ورکړي او راشي او په دې ختم کې شامل شي نو د لستونکي له به هم الله تعالی اجر ورکړي او دغه اورېدونکو له به الله اجر ورکړي د دې وجې نه دا سبانۍ ډېره اهمه ورځ ده او دا د قرآن مجید د دې آخري صورتونو ختم دی نو په دې وجه باندې ټول د خپلو بچیانو ته مې دا وینا ده کوم زما شاګردان یې پر اوسکنۍ سږنۍ او دا نورې ټولې زمونږ شاګردانې دي دې ټولو ته وایم چې تاسو به ځان سره خپل مور او پلار سباله راولئ انشاءالله په دې ختم کې به یې شاملوئ او دا ثواب لکه څنګه چې زمونږ ستاسو ځان له خوښ دی نو په کار دا ده چې زمونږ د عامو مسلمانانو لپاره هم خوښي نو عامو مسلمانانو ته هم ټول له دا دعوت ورکوئ چې سبا لا او عامو زنانو لم دعوت ورکوي چې سار لا دې دعا کې ټول شریک شي الله دې زمونږ او ستاسو ټول ناراضي شي او دا کم محنت او کوشش چې مونږ کوو دا د الله خالص ته خپل رضا لپاره وګرځوي او دا محنت او کوشش په نتیجه کې دی الله په پاکستان کې مکمل د قرآن نظام راولي او دا پاکستان دی الله د قرآن پر رنګ کې رنګ کی دا د احادیث پر رنګ کې رنګ کی دا د شریعت او د اسلام پر رنګ کې رنګ کی او دا ملک دی الله رب العزت دا دین یو مضبوطه کلا وګرځي او تمامي دنیا د مسلمانانو دفاع دی الله دې پاکستان نو کی او الله رب العزت دا شریعت پر رنګ کې رنګ کی او دلته دی الله دا د رورولۍ د مینې او د محبت د صدق او د صداقت دا بهترین نظام د حضرت محمد مصطفی او د تمامو صحابه کرامو د تمامو پیغمبرانو د تمامو اولیاء او د تمامو محدثین او فقهاو چې کوم دین دی چې هغه دین اسلام دی الله دې دغه قانون دلته راولي او پاکستان دی الله په دې باندې د امن ګوره وګرځي او پاکستان لدی الله دونه ترقی ورکی چې دا د ټوله دنیا باندې الله تعالی دې حکمرانی راولي د اسلام د پاره او د شریعت د پاره الله رب العزت دې زمونږ او تاسو ټول ناراضي شي سونه زمونږ مشران وفات دي زنانه نارینه الله دې ټول وبخي سونه بیماران دي زمونږ او تاسو په کورونو کې
د عام مسلمانانو بیماران دي، مشران دي، کشران دي، زنانه دي، نارینه دي، الله دې هغه ټول له صحت کامله عاجله په خپل فضل و کرم سره ورکي. الله دې او دا د مراد بھائی د اترم بیمار دی او دارنګې نور مرګري دي، هغیم دغسې درخواستونه کړي دي، ټول له دې الله شفا کامل عاجله ورکي، ټول له دې الله شفا کامل عاجله ورکي. الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.